باندې ما یو څو شعره لیکلي دي چې ورشو افس ته وایي کور ته لاړو چې کور ته پوس وکړو وایي بار ته لاړو چې بار ته پوس وکړو وایي ښار ته لاړو قسم په خدای دی په یو دوه کې شو حیران واورئ یو منسټر زموږ نه ورک دی دا اعلان واورئ پی ایس صاحب وینې شته نه جي ما خو د دوه درو میاشتو کې نه دی لیدلی او والله دې نه شي راتلی او ما خو نه دی لیدلی خپل ځان یې پته درته شته د ورمړ قوم چې کوم دی په دې باندې زیات احسانات د کوم کینډیډیټ دي ته خو سر جي په مو باندې خو د امیر مقام صاحب ښه احسانات دي چې د شانګلې نه راغلی دا خبره چې ازله مو بدل خو په هغې کې هم لکه ډېر کافي فاصلې نه راغلی ده او دلته مطلب چې مو ته ګیس مقرر کړی ده کروڑونو روپۍ هغه وخت سره لګولي دي نو مو باندې غټ احسانات د امیر مقام صاحب دي اشتیا کورمل کلي ته نه راځي بیخي کال باچا ده اوس مخکې اتوار باچا اوس کال باچا ده په کال کې به ونه ویني اورې دا وره کې خوشاله ټپوس ده السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافر ورونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمړ نیوز د طرف نه او د اورمړ پایانو د اډې نه مخاطب دی دلته کې راغلی وو که زمونږ اورمړ بالا کلی دی نو په هغې کې مسلسل کارونه شروع دي اورمړ پایانو کلي ته راغلي وو دې کې د خلکو نه رایه مونږ اخلو چونکې ایم پی اے هم چې کوم دی اشتیاق اورمړ هغه هم د دغه کلي دی د اشتیاق اورمړ کلي ته راغلي وو ډسټرک ناظم چې کوم دی په دغه کې نوید دی او د ټاون ناظم چې کوم دی په دغه کې زرالی اجي دی نو دلته کې د عوامو د رایه ګورو چې آیا څنګه کارونه په نور ځای کې شروع شوي دي د زړه د اخلاصه کېږي نو دقسې په دغه کلي کې په دغه حلقې کې هم په دغه کلي کې هم شروع شوي دي او که نه د خلکو رایه ګورو چې خلک څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی فخرالزمان جي فخرالزمان د دې کلي او جي دې کلي دا راته ووایه اورمړ پایان کلی د اشتیاق اورمړ کلی دی ډسټرک ناظم نوید دی د ټاون ناظم چې کوم دی هغه زرعلي خان دی خو په نور ځایونو کې چې مونږ ګورو نو په هغې کې خو مسلسل ښه د زړه د خلاصه کارونه شروع شوي دي نو اورمړ پایان دلته کې کارونه کیږي سر جي دلته خو لومبۍ خبره دا ده چې لکه کارونه کیږي خو داسې کارونه نه کیږي لکه څنګه چې بار کلو کې دي دلته جي ټوله خپله مطلب چې چاته یې مطلب اړه غواړي خو دا مطلب مخکې روان وي که نه او که مطلب چاته اړه نه غواړي نو بس هغه په وروستو باندې کوي دلته مو ته مین مسله د بجلۍ ده جي چې بجلي مطلب مو ته لکه چې 6 غنټې یا 7 غنټې چلیږي په دا کې 24 غنټو کې دویم مسله جي مو ته د ګیس غټه مسله ده او د مو کله څنګه چې مخکې نه یتیم د داسې اوسه یتیم د اشتیاق اورمړ مطلب مخکې مطلب لکه دا دویم ځل چې هغه پاس شوی ده خو په آباد کې پروت ده او د هغه ماشاءالله دومره کسان دي دلته خو لکه ټول مطلب چې هغه خپل خوښې باندې کارونه کوي مو ته غټه مسله جي نن سبا دی پول ده چې دلته د جمعې کې مطلب اوبه سیوا شي په دې نالۍ باندې نو دا ډمو ته مطلب راډکه شي نو بیا د مو ګاډي ټول په روډ باندې ولاړي ښه دا د مطلب تاسو په خپل راغی اوس دغه پول باندې کندې پول باندې د کندې پول څومره غټه مسله مو ته جوړه کړې ده او نو جي مطلب دغه ټول مسایل دي خو بس دا راته ووایه په دې باندې دلته کې دا کم مشران چې دي د دریو کلو په نسبت باندې په اورمړ پایانو کې ډېر تکړه خلک پراته دي صحیح ده که نه ایجوکیټډ تکړه خلک نو دا خلک د مخکې دا تا چې کوم د چلی پول یاد کو په دې باندې دا دلته کې چې کم پول دی یاد کو د بجلۍ د ګیس دا خلک په دې باندې سیکشن نه اخلي سر جي څو ځلې په اکشن هم سه عام خلک اخلي خو چې کم د مو بنیادي سړی د ایم پی ایس صاحب ا دې رمخ کې چې دا بس جي سبا ټیک شي ایم پی ایس صاحب وینې شته نه جي ما خو د دوه درو میاشتو کې نه دی لیدلی او والله دې نه شي راتلی او ما خو نه دی لیدلی خپل ځان یې او باقي مطلب چې ای اکشن نه اخلي چې ای اکشن اخیستی هېڅ نشته نه بجلۍ کمه شته دا امیر مقام صاحب مو ته ګیس مقرر کړی ده څو کال تقریبا 20-25 سال ښه ښایسته وچلېدو او چې کله جي پی ټي آی حکومت راغلی ده نو مو ته ګیس دغه شو محروم شو او دا پته درته شته د اورمړ قوم چې کوم دی په دې باندې زیات احسانات د کوم کینډیډیټ دي ته خو سر جي په مو باندې خو د امیر مقام صاحب ښه احسانات دي چې د شانګلې نه راغلی دا خبره چې ازله مو بدل خو په هغې کې هم لکه ډېر کافي فاصلې نه راغلی ده او دلته مطلب چې مو ته ګیس مقرر کړی ده کروڑونو روپۍ هغه وخت سره لګولي دي نو مو باندې غټ احسانات د امیر مقام صاحب دي او باقي د لارې کوڅې دا خو د مو ذاتي ټیکس ده دا خو به دی هغه پلاره کوي دی نیکه به کوي ویل دا د مو ذاتي ټیکس ده دی څه جیبه خو نه کوي په مو نو چې نه پلار کوي نه نیکه کوي او نه دی کوي نو بیا به څه کوو ان شاء الله د هغې آینده وخت شته د هغې سلب ولا الله ورکوي د هغې څه مسله نشته همدا عوام دي ټول خو تکلیف کې دي او د هغې سلب ورته میلاویږي ها اوس ووټ چې کوم دی د ووټ خرڅونه دی ځکه څوک پچانه کوي چې مخکې به الیکټډ او اوس سلیکټډ دي کاکا دا راته ووایه
کوم ګیس چې د اورمړ قوم په نوم باندې راغلی و نن هغه اورمړ د دې ګیس نه محرومه دي د بجلی دغسې حالات دي دا ذمهدار څوک دی د دې دا ذمہدار د مونږه پیدایش کې هم خدای او په مرګ کې مونږ خدای ده ځکه چې مونږ 2.5 کاله وشو چې بل داخله 300-350 روپۍ صرف د میټر په هغه ډنډې باندې او مونږ چې کوم دی دې ځای نه احتجاج کړی ده د دې ځای نه درې څلور ډارسنه لاړ وي د ګیس دفتر مخې ته مو اور بل کړی ده مونږ له نن پی راغلی ده نه مطلب چې نه ناظم راغلی ده نه وزیر راغلی ده او مونږ سره چې کوم دی دا بخجمال ملک صاحب دا سره مونږ مطلب په نور باندې په سړک پراتو او په هغې قربانۍ کې چې کوم دی مونږ ته راغلي دي بیا مونږ ته 4-5 ورځې ګیس را پرېښی ده هغې نه پس بیا مونږ چې کوم دی بیا ګیس نه دی لیدلی نو ولې د مونږ یتیمان چې کوم دی نو د کاڼي غرونو نه چې راغلي بې موره بې پلاره نو مونږ به تر مرګه یتیمان یو د مونږ دا وزیر جوړو څه دپاره مونږ د کلي مشر جوړو څه دپاره دا اوټ ورکو څه دپاره نو کاکا زه تا نه بل تپوس کوم د اشتیاق صاحب د کلي ته راځي نه جي نه راځي نه راځي نه او چې نه راځي نو بیا مخنیوی سړی د چوکي خو دا راته ووایه کاکا یو جرنل سوال درنه کومه که چېرې د دې اورمړپایانو کلي تاسو د بخجمال صاحب خبره وکړه ملک نوشاد او بخجمال ودرېدل اوټ به چاله ورکړي هغه له به ورکوو چې چا مونږ له منډې والي دي او بیا مونږ له منډې وایو او په بغیر اقتدار یې مونږ سره منډې والي دي هغه دې یعنې بخجمال نه به ورکړي نو بس چې دغه منډې وایي بالکل به وله ورکوو دا د مونږ د کلي هغه سړی مشر ده حقدار ده چې بغیر هغه وزیرۍ نه او ناظمۍ نه مونږ سره منډې وایي او په نور را سره ځان شي ښه ډېره مننه مونږ دا د کوڅو مسلې دي اوس هم داسې کوڅې شته داسې کورونه شته چې باران راشي اوبه کورونو ته خېږي که نه نو مطلب چې مونږ چا له منډې وایو مونږ چې کوم ده د منډې څوک دي مونږ خو دا خبره کوو که نه چې مونږ یو مشر جوړو نو په دې کلي په سطح په دې جوړو چې باید مونږ ټول داسې کمزوري پاسمانده خلک یو مونږ کې ملازمان هم کم دي که نه ټیک ته سرمایهدار مالدار جاګیردار شته خو لکه د حکومت په کور کې د مونږ کسان نشته مونږ د منډې نه یو مونږ د دې تاڼې نه خپل حق نشو راوړلی نو د تابات نه به څه حق راوړو که څه ده نو مونږ د دې خپل حق چې کوم ده حکومت ته دا خواست کوو که دا 3 کلي ورمړ دي که دا ډېر لوی کلی ورمړ ده بغیر مشره بغیر وزیر دی چې کوم ده مونږ له هغه سړی ښه ده هغه زمونږ وزیر ده چې مونږ سره قرباني کوي د دې کلي په سر ما کوڅه د ما پول نه ده د ما کور نه ده بلکې دا ټولې کوڅې وګورئ پخې شوي نن خالصې کوم دي هر ځای کې دي خو لکه د مونږ کارونه چې شوي دي په دې کلي کې په فرق شوي دي ښه دا ملګری کاکا ډېرې خوندورې خبرې کوي خو دا ملګری د دې روډ په هکله باندې څه خبره کوي د دوی هم اورو وایه سرجي ما د روډ دا مسله ده چې دا منظور شوی ده د رنګ روډ نه دلته ته اورمړ پورې دا یې های سکوله پورې لاړ ده خو بیا دلته ایم پی ایس بند کړی ده دې ځای پورې هم های سکول ته یې لکه نه ده پرېښی بل د مین مسله ده چې دا 44-45 فوټ لکه د رنګ روډ نه تاسو یې ناب کوی شئ د کلي چې نور هم څه کسان وي د ناب کې 44-45 فوټ روډ لکه جوړ شوی ده چې کم جوړ ده موجوده تر دې ګړندۍ پوله پورې تاڼې پورې وایي تاڼې نه تر دې وړوکي جومات پورې 64 فوټ مو ته راوستی ده دلته مو یو مطلب غریبان کورونه دي او دا خبر 15 کوره دي نو ایته دمو تکلیف جوړ کړی چې ایته 64 فوټ راوستی ایته 15 فوټ په کورونو لیکل چې تاسو دا راستو شئ تاسو د دې کورونو کې زه خیال شم چې هغه نه په روپۍ کې 12 ثانیې به کور دی څلور نه وته پاتې کیږي نو لکه دې سغم پکار ده نو دا چې ایم پی ایس مطلب غم کوله نو ایسه نه وو خو هغه په کزنه مدن زکه د کې 100 کسان دي سي دي چې هغه خلاف دي اوټونو کې خلاف لوګو نور هم دسه نه نو مطلب چې پاغه وجه باندې مو ته دا غټه مسله دی روډو جوړ شوی ده چې د لګ ټوټه کې مو ته 64 فوټ راوسته ده نو لکه په دې باندې تاسو مطلب دغه کوي چې دا خلکو د عوامو ته دې پته ولګي میسج خو چې کوم دی د دې کاکا او د دې ملګري زه وایم چې دغه میسج به هم کاپي وي خو بهرحال د اشتیاق اورمړ ایم پی ای اشتیاق اورمړ کلي ته راغلي اورمړپایانو ته مخکې مونږ ورځو د مخکې کسانو رایه هم ګورو چې د هغوی څه رایه ده مینوال د مونږ سره اوسي کتونکو شګۍ چوک ته راغلي وو دلته کې هم ورسره خوا کې د اشتیاق اورمړ حجره ده ایم پی ای چې کوم دی نو دلته کې یو کس ملګری مونږ سره ولاړ دی هغه نه معلومات کوو چې د هغې رایه څه ده السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی ما مجیب رحمان مجیب رحمان د دې ځای اوسېدونکی د ګیس او د بجلی څه حالات دي ړومبې راته دا ووایه نه بجلی شته نه ګیس شته ګیس په ماشینانو باندې روباسو ماشینانو په 2000 والو خراب شي د باران مکه ناسو خشاکو ته ناسو بس دغه مشکلات ده نه بجلی شته نه ګیس شته اوس بجلی نه راځي ډیلی داخله وي اوس د اجتماعي کارونه چې کوم دي نو دا شروع دي په اورمړپایانو کې لارې کوڅې پخې پخېږي بار بار پخېږي د کلي داسې خاص نه پخېږي
چې کوم داسې سړی هغې له پخېږي چې کوم غریب سړي ته نه پخېږي. نو د دې بجلی او د دې ګیس په حق باندې تاسو دلته کې چېرته کوم مشر ته وینا کړې ده چې هلکه دغه سیسه خامخا وینا کړې ده. په جمعه ملک ته مې ویلي مخکې مشرانو دا سکندر عالم دی کوسۍ استاد وي هغې ته مې ویلي نه بخ جمال ملک خو نه د کلي امپی دی نه ناظم دی نه د دې دغه دپاره ګرځي که نه دې دغه دپاره ګرځي که نه دې موټونو مشکلات وي دغې دې دپاره ګرځي او بیا چې کوم دغه وي نو دې هر څه به کېږي هر څه به کېږي بیا یې څنګه کېږي. څومره وخت شو چې ګیس نشته؟ داسې درېیم کال ده. 3 کاله وشو چې د ایم پی ای په کلي کې ورمړپایانو کې ګیس نشته. نشته ګیس نشته ګیس بیخي نشته. او د بجلی څه حالات دي؟ بجلی ګنټه په ګنټه وي بعض ټایم کې 5 ګنټې نه چې راشي مازدیګر راشي 2-3 ګنټې بعد بیا راځي او ډېره نه وي. دا اوس دا موسم چې ښه شوی ده 2 ګنټې بعد ګنټه بعد دا بجلی اشتیاق ورمړ راځي کلي ته؟ نه داسې خاص نه راځي. څه غوښتنه څه کې تاسو څه مطالبه ده چې د مونږ د دې کمرې په سترګه باندې هغوی ته ورورسي؟ بس دا مطالبه چې دا بجلی سم شي ګیس ته سم شي دغه مطالبه مو په ارزاني په وجود ګراني ده چې هر سړی ځان په دیړۍ کې ځان نشي ساتلی خپل کاروبار باندې پښیمانه د هغې وینه څه خاص. نو د حکومت خو چې کوم دی دا خو د سرکار حکومت دی که نه دې پسې چې اوس بل کوم حکومت راځي هغه به بیا د عوامو هغې کې که څوک مارې بډې کوي نو بیا به هغې کې چاته څه دغه نه وي دا د عوامو حکومت نه دی. مسلمان حکومت نه ټول فوج حکومت نه فوج نو کار دی نو عمران خان پکې سی وي هیڅ نشته. مینوال د مونږ سره اوسي ملګري ډېرې ښې خبرې وکړي مخکې ځو چې د مخکې خلکو رایه سره کتونکو په شګۍ چوک کې مونږ سره یو بل سپینګیری بابا ولاړ دی د هغه نه معلومات کوو چې د هغې رایه څه ده. کاکا السلام علیکم. وعلیکم سلام. نوم دې څه دی کاکا؟ سلطان. سلطان هم د دې ځای اوسېدونکی؟ هم د دې ځای اوسېدونکی یم. نو دلته کې دغه د دې لارو کوڅو دا کارونه کیږي او که نه کیږي؟ هېڅ هم نه کېږي نه ګیس شته نه بجلي شته او نه کار شته او نه ښه شته او نه بد شته او نه مو ان پی ای څه غم کوي چې یاره ګیس بیلونه ورکوو ګیس نشته او بس ختم ده کال وشو 2 وشو ګیس نشته او بس بیلونه ورکوو هېڅ څه کار مار نه کېږي. دلته کې کوم مشر ته تاسو پرېد کړی دی چې دغه حساب دی؟ نو ټول مشران په دې ښه پرېد پوه دي خو هغوی پې غور نه کوي. څه مطلب شو ته او مشر ما کم مشر له نه ولاړ هېڅ چا څه غم نه ده کړی او ګیس خو 2 کاله وشو چې نشته بیخي دا څه وجه چې دا ګیس نشته مونږ او نه بجلي شته. دلته سړکونو باندې رولا اچولي شوې نه تارکول شته نه سړکونه هوار شو نه کوڅې چا پخې شوې هېڅ هم نشته. او بالکل ګیله مو د چا نه په زړه کې راځي؟ ګیله خو مو د حکومت نه هم راځي او د ایم پی ای نه هم راځي چې هېڅ قسم له موږ څه غور یې ونه کړو. ایم پی ای سره ملاویږي رامیلاویږي؟ ملاویږي ورسره نه هغه موږ سره ملاویږي نو هغه چې ما ولاړ شو اطابات کې چې اطابات ته لاړ شي پلانکي ځای کې هېڅ حکومت سره نه رامیلاو شوی. دې باندې ما یو څو شعره لیکلي دي چې ورشو افس ته وایي کور ته لاړو چې کور ته پوس وکړو وایي بار ته لاړو چې بار ته پوس وکړو وایي ښار ته لاړو قسم په خدای دی په 1-2 کې شو حیران واورئ یو منسټر زموږ نه ورک دی دا اعلان واورئ. کاکا څه میسج ورکول غواړي د مونږ د دې کمرې په سترګه باندې د تا په دې کلي کې د ډسټرکټ ناظم شته د ټاون ناظم شته ایم پی ای ستا د کلي دی څه میسج ورکول غواړي چې هغوی ته ورورسي؟ نو خو دا درخواست پکار ده چې یاره ګیس پکار ده بجلي پکار ده کارونه کول پکار دي نو موږ ته هېڅ میلاو نه شو بس دغه پکار ده. د ګرانۍ په حق له درته ونه وي چې د ګرانۍ سره د ګزاره څنګه روانه؟ یاره ګراني خو دومره ګراني ده چې هر سړی داسې دی چې بیخي به جانم کې ولاړ ده دومره ګراني او پریشاني ده نه تپوس ته او نه ښه شته او نه بد شته. مینوالو تاسو د بابا خبرې واورېدې په اورمړپایانو کې موجود دي د اورمړپایانو د مسایلو تپوسونه کوو هغوی مونږ ته جوابونه راکوي. مینوال د مونږ سره اوسي مخکې ځو د نور ملګري چې کوم دي هغوی سره هم خبرې اترې کوو. مینوالو د پلکنیاز صاحب حجرې ته راغلي وو کوم چې د UC 45 صدر هم پاتې شوی دی د پی ټی آی د طرف نه هغوی سره هم یو 2 خبرې کوو چې هغوی مونږ ته د خپلو رای اظهار وکړي چې د هغوی رایه څه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلشاد بھائی ټول اول خو ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو راغلئ دلته او مونږ له دومره ټایم راکړو چې تاسو مونږ یو څو خبرې واورئ نو تاسو ته شکریه ادا کوم هرکلی ته وایم. مننه جی الله دې عزت وکړه. پلکنیاز صاحب دا راته ووایه چې په دې اورمړپایانو د کلي دا کم ولس چې دی
عام ولس چې کوم دی د خپل ام پی ای نه او د خپل د کلي چې کوم مشران دي د هغې نه انتهایي سخته ګیله په د خپل زړه کې لري وجوهات یې څه دي جي بس وجوهات خو دلشاد بھائی دا دي چې تر اوسه پورې لکه کلي کې یو کار نه کیږي 2 کاله شو زمونږ ګیس ختم ده نو مشران نه خلک په دې خفه دي چې اتفاق نشته که نه 2 کاله شو ګیس ختم ده او خلک بیل ورکوي بجلی دا حالتي ویني چې ورشي وایي تاسو غلي نو چې مونږ غلي یو نو مونږ ته کیبل ولګوئ چې تاسو آیات آباد او ګلبهار ته کیبل لګوئ نو تاسو وایي چې مونږ غلي یو نو مونږ په دایرې کې راولئ مونږ ته کیبل ولګوئ ستاسو وړاندې د کند سټاپ ته څونه اکسیډنټونه پکې وشو 2 ځل پکې ټرالي واوښته څوک پکې مړه شو دي ذمہوار به څوک وي داسې د ګیس خبره ده دلته به روزانه خلک چې احتجاجونه به کوي او کار به نه کېږي 10 ورځو له به ټیک شي بیا به خبره ختمه شي دا خبرې دي ټولې دلشاد بھائی فلکنیز صاحب د نورو د مونږ د 2 کلو میانا او بالا په نسبت باندې په اورمړپایانو کې ډېر تکړه خلک پراته دي د ستاینې وړ خلک پکې پراته دي بله خبره دا ده سوال دا دی چې ام پی ای د دې کلي دی په کار خو دا ده 8-9 کاله مشروالي چې کومه ده دا اشتیاق ورمړ وکړه په کار خو دا ده چې دې کلي ته چېرته د کرکټ کیل کود ګراوند پکې جوړ نشو چېرته بل پکې داسې نمایشي شی جوړ نشو په کار دی چې د دې ام پی ای د کلي ته خو خلک د کتو دپاره او د سیل دپاره راتلی دا اورمړپایان د دې دومره تکړه خلکو د شتوالي باوجود ولې دومره د مسایلو شکار دي بس اول خبره خو دا ده چې دا پاتې مونږ یو که نه دلشاد بھائی نو زه پوسټونه دایما کومه دا ټول د لکۍ وجه دا لکۍ وایي که نه لکۍ ما ورکړې مو د اختر په ورځ خاص دې خلکو کې دا کمی ده چې لکۍ دې نه وایي حق خبره څوک هم چاته نه کوي ډیګري کالج زمونږ منظور شو چلې سره تاسو په ابتدا کې موجود وئ دا ولې سوکنو ته لاړ جینکو ډیګري کالج منظور شو سره د شپږو بسونو سوکنو ته ولې لاړو دا په دې مل ملاب چې زمونږ مشران دي صرف خپلو مفادو لپاره لګیا دي چې څوک ورته وایي ما ته ټکر وکړه څوک ورته وایي ما ته ټیوبویل وکړه څوک ورته وایي ما ته سولر ټیوبویل وکړه د عوامو خبره څوک کوي نه که دوی کله حق خبره کوله دا ام پی ای به راځي مونږ ته به دلته په خپله ناست دي په دې وجره کې اخیری خبره تاسو د خپل طرف نه خاص کر د دې کلي چې کوم مشران دي د دغه دومره مسایلو په حق کې تاسو څه میسج ورکول غواړئ د موږ د دې کیمرې په دې سترګه باندې لومبی میسج کو زه دلشاد بھائی ستاسو ورمړ نیوز په دې کیمرې په سترګه باندې دا میسج ورکوم چې اوس ډینګي وبا ډېره تیزه شوې ده په دې 3 کال ورمړو کې او سره د کچوړۍ د دې سپری پکار ده په وخت باندې په هر کور کې 2-3 بیماران پراته دي چې کله دا وبا های ته ورسېده دغه نه بهر شوه بیا به دا کنټرول کیږي نه نو زه وایم چې د ام پی ای له او ایم ان ای له پکار ده چې د 3 کالو ورمړو له وخت او کچوړۍ له وخت ورکړي او دا حالات په خپله کنټرول کړي کوله کچېرې د دوی په خپله وکړي که نه پولیس خو نه کوي یوازې دا خلک ته راجمع شي خلک به ورته امبار جوړ کړي امبار او دویمه خبره د دې دغه سره څه شی ده د برکلي سره دا ګند چې غورځوي دلته د دا ګند بند کړی شي دا ډبلیو ایس ایس پی وایي دا څخه ګند راوړي او دلته وچنیر سره مونږ ته غورځوي ولې په دې ټاون پور کې بله علاقه نشته دا بیماری نه دې وجې نه جوړېږي جي پلکنیز صاحب چې کومه د کلي کچېري پروګرام خبره وکړه نو کلي کچېري که د وابډې په حق کې مونږ هم زړه غواړي چې وکړو خو هغه په خپله غلي دي که د ګیس په حق لی کوو هغوی په خپله غلي دي کومه مسله چې مونږه په دغه کلي کچېري کې پیش کول غواړو نو هغه د مونږه د ام پی ای نه واله د ما د کلي تر مشره پورې په ټولو کې د ګوتو کې خو ځای شته هغوی ځان کې ویني نو ځکه کلي کچېري ته غاړه نه کیږي او د کلي کچېري مقصد په هغې باندې که د ما د 3 کلو ورمړو دا ولس چې کوم دی دا پوه شو نو دا به دغه ځای ته راځي او داسې سپینې خبرې به کوي هغه ویډیو به تاسو ته مونږ وښیو لکه په منځ ورمړو کې په یو میټینګ کې چې په یو پروګرام کې چې کامران کړي و د میانا مونږ سره اوسئ د پبو چې کوم اډه د هغې سره به مونږ اختتامي پروګرام کوو بیا به اجازه اخلو مینوالو
کمبرخیلو کې محله کمبرخیلو کې پورمړ پایانو کې ولاړ یو کومه د پبو اډه چې ده هغې کې مونږ سره یو څو کسان ولاړ دي د هغې رایه هم اخلو چې د هغې رایه څه ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې وروره ښه؟ نوم د څه دی؟ زما نوم د رحیم خان. رحیم خان هم د دې ځای اوسېدونکی؟ د دې کلي اوسېدونکی یم. همدې کمبرخیلو سره نږدې محل علي خیلو خو لکه کمبرخیلو کې راځو اوس. دا راته ووایه په دې نورو علاقو کې دا د لارو د دې کوڅو چې کوم اجتماعي کارونه دي دا ښه درز غرب کې شروع دي، نو دلته کې پورمړ پایانو کې دا لارې کوڅو دا کارونه چې کوم دي نو دا کېږي؟ یاره مخکې خو شوي دي. نواز شریف حکومت درته وایم چې لکه پی ټي آی چې کوم نواز شریف حکومت او دی پکې د پی ټي آی د منځ صوبې کې کم حکومت رالو نو لکه الان کې ښه کارونه دی ښه کارونه کړي، روډونو د لښتو لښتي مختي مکمل مطلب دا چې دی کارونه ښه کړي. خو بهرحال چې د دی کله حکومت رالو نو لکه دی کې دی هېڅ هم ونه کړه. د پی ټي آی حکومت چې راغی لکه پی ټي آی حکومت چې رالو نو دی زموږ په دې علاقې کې په دې ورمړو کې اډه هېڅ هم ونه شو. دا راته ووایه په دې ورمړ پایانو کې چونکې ایم پی ای د دې کلي دی په دلته کې ډسټرکټ ناظم شته، ټاون ناظم شته، کونسلران پکې شته دي، مشران پکې تکړه تکړه د نورو په کلیو په نسبت باندې شته دي. خو دا راته ووایه دلته کې د ګیس او د بجلۍ څه حالات دي؟ د بجلی د ګیس خو ما د دونه مسایل دي که نه چې لکه بجلي خو د مونږ ورمړو کې د سره نشته. په 24 غنټو کې مونږ ته ټوله 3-4 غنټې بجلي هم نشته. خو هغه یې که نه د 150 ولټیج بجلي ده مونږ ته. 150 ولټیج بجلي به نه پکې والی شي نه زموږ چې کوم د فریج پې باندې چلېږي، فریجونه او دغه مثلا واشنګ ماشین شو چې څه شی پې ولګیا ټول د خلکو دومره مسایل یې خراب کړو ټول خلک. دا چاله پکار دي ولټیج نشته د بجلي. دا چاله پکار دي چې د دې غم څوک وکړي؟ دې له پکار دي مونږ ایم پی ای له دي مونږ ایم این ای له پکار دي مونږ د کلي مشران له پکار دي په دې پسې مطلب چې په دې باندې اواز راوچت کړي او مخکې په دې وابډۍ والا سره خبره وکړي. وابډۍ داره بجلي نشته، اوس مې داره بل واغستو چا پسې 10,000 رسی بغیر تصویره داره دی ما دې بل کې دا پیره تصویر راغلی ده. باقي چې کوم د یو بل کې هم راشه وګوره تصویر نشته، ریډینګ ته نه اخلي. ته همداسې اوس دا دکاندار ده د سخاوت اوس راته لګي ما ته وایي 10,000 بل ما پسې راستولی ده. 10,000 بل ته د دې دکان به څومره خرچه یو پکې چلېږي، یو فریج ورکې چلېږي، نو د 10,000 د دکان خرچه شو چې د بس 10,000 خرچه راستوي ده. ګیس نشته او بل راځي؟ ګیس مکمل نشته. 2 کاله وشو غالبا، 1.5 کال وشو سو الله مې نه غلطوي. دا زه خپله ګیس چې کوم د بل داخلوم 3,500 300 او ګیس نشته مکمل. راشه زه به تا بوځم خپل ځای ته او دې ځای کې به د یو میټر نه پیپ کولاو کړم. ته وګوره چې یاره دې کې ګیس شته یا نشته. ګیس خو 2 کاله وشو چې مونږ په ورمړو کې د سره ګیس نشته. شته ګیس مخکې مونږ ته ګیس کوله 2 کاله وشو د مونږ ګیس ختم شو، مونږ ته ګیس نشته. نه پوهېږو دا د دې مشرانو د دغه ګیس محکمې دغه اشتیاق ورمړ کلي ته راځي؟ یاره نه راځي داسې اوس ډېر. مخکې به ډېر راتلو، مخکې خو به خامخا اتفار په اتفار به راتلو او دا پیره اوس چې کوم ده نو لکه اوس نه راځي. اشتیاق ورمړ کلي ته راځي؟ نه نه راځي بیخي. کال باچا ده اوس، مخکې اتوار باچا اوس کال باچا ده. په کال کې به ونه ویني اورې هغه وره کې خوشحال ټپوس ده. بل د دې کلي چې نور کوم مشران دي هغوی ته تاسو لکه هغوی خو هم د دې کلي دي دا مسایل خو د دې ځای ویني، خو تاسو ورته چېرته فریاد کړی دی چې وروره یا ډسټرکټ ناظم ته یا د ټاون ناظم ته یا د ایم پی ای چې کوم دغه دی پی ای دی هغوی ته مو چېرته درخواست کړی، فریاد مو کړی دی؟ هغوی ته به خپله ښکارونه ړانده خو نه دي، هر څه ویني ګوري، هم د دې ځای دي، هر څه ورته ښه پته ده، خو نه یې کوي اورې هر څه ورته ښه پته ده. کلي اوسېدونکي همدې پاتې کېږي، هر څه ورته پته ویني ګوري، خو ولاکو څوک یې تپوس نه کوي. مینوالو پروګرام زمانه اوږد شو د دې ورمړ پایانو د مسایل چې زه ګورم که زه دا کیمرا والم او زه په دغه لارو کوڅو باندې وګرځم کوم ګندګي چې دلته کې جوړه ده، کوم د روډونو او د کوڅو حالت زار چې کوم دی، د ورمړ پایانو دغه خلک چې کوم دي، عام ولس چې کوم دی، دا په دې خبره باندې حیران دي چې آیا مونږ د خپل فریاد چاته وکړو. دقسې د ټاون ناظم شته په دې کلي کې، ډسټرکټ ناظم شته په دې کلي کې، ایم پی ای چې کوم دی هغه اشتیاق ورمړ هم د دقه کلي دی. په دقه ورمړ پایانو کلي کې ګیس نشته، بجلي نشته، اجتماعي کارونه نور چې کوم دي هغه نشته. نو زه د دې ولس نه دا تپوس کوم چې د دې ذمه دار څوک دی؟
هغه ولس چې مال کم جواب راکړي نو هغه کسانو ته زما لاس نه رسی. باید که هغه د کیمرې په سترګه باندې د دې عوامو د مسایل او زمونږ د اواز اوري نو د دغه اورمړپایانو د دې خوار ولس په سر باندې یو عجزانه ریکوست مونږ دوی ته کوو چې مهرباني وکړئ دا نن چې تاسو الله تعالی په کوم ازمایش کې اچولی دغه ازمایش کې دغه امتحان دی دا پارچې پکې سمې وکړئ. د دې قوم او د دې ولس دا تپوس چې کوم دی دا به د دې قوم د دې ولس د واکدارانو نه او د دې حلقې د واکدارانو نه به دا تپوس الله تعالی کوي. نو بهتره خبره دا ده چې په دې اورمړپایانو کلي چې کوم واکداران د دې ولس مشران دي د دې قوم مشران دي هغوی ته مونږ دا عجزانه درخواست کوو چې مهرباني وکړئ. ډیره باعث شرم خبره ده چې ایم پی ای د یو کلي ایم پی ای چې کوم دی د هغه په کلي کې دومره مسایل پراته دي. زه به څه ګیله وکړم نور کلي چې کوم دي هغوی به څه ګیله وکړي چې هغه ترې نه لرې دي. نو مهرباني دې وکړی شي د دغه کلي او د دغه حلقې په دې ګیس په دې بجلۍ او په دې لارو د دې کوڅو په دې مسایلو باندې نظر واچولی شي او دقه کارونه دې فوراً زر تر زره وکړی شي. په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار سره د خپل ټیم اجازت ورکړئ. په لوی الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.